باب الوضوء من لحوم الإبل. حدثنا عناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فقال توضؤوا منها، وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم فقال لا تتوضؤوا منها. دا براء ویل شي تشدید سره او براء ویل شي تخفیف سره دواړه د مطلب په شرح د مشکات نقل کړي د براء بن عازب رضی الله عنه حدیث د ځان لپاره استنباط پیش کړي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصلاه والسلام عن الوضوء من لحوم الإبل وارد مسكي وسئل عن الوضوء من لحوم الغنم عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم مبارد وخد غړو بيزو کې شاید څوک غړي یا بيزي په دا غي مستع بس کو لازم دي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتوسل فتولګي دا امام احمد بن حنبل راي بل خانو د وخت د خروج مستوى النبي صلى الله عليه وسلم امر استاسو تاسو په څه باندې د حاضر استقامت لازمي او ارچې د بيزو یا د ګړو وخت دا بس نه ماتي د کچا په حالت او داسې کې وخوړه دا تاسو لازم خبره په شو د دې استدلال د امام احمد بن حنبل
خلاصه رحمه الله ترى تدريوانا امام الطبعي چې حدیث د براء ابن عازب دا منسوخ دی او کوم چې مخکې حدیث جابر زموږ تیر شو هغه حدیث منسوخ دی ځکه هغه پرې د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې پای کې مما مسد النار نسخ سره شو دا اصول بار بار تر چې د تعارض الحديثين يعني تعارض الدليلين احناف الثقوي يسوي بين نمبر احناف ثقه ثقايبين نسخ باندې کوي دلته کې طبعا تاریخ باندې د تطبیق وکړي دی وجنا حدیث براء ابن عازب منسوخ دی نو جواب دا کوي چې دلته موږ تطبیق په دې طریقه باندې چې دلته د دې وضوء لغوي مراد وضوء لغوي نبی صلی الله علیه وسلم چې وایي تاسو څه کوئ وضوء کوئ چې تاسو کوم تاسو نه کېږي واجب روټي کوسته د واجب منتخب او تاسو په دې لکه څنګه او تاسو کلاس ته اعتراض نه کوي دا مسؤل دی یو څه سره داري وایي چې باندې کوم تاسو چې دا توام چې برکت ته په داسه کې مستو کې د دې داسه نه دا داسه دی مراد یې لاسو او خلای يلا كذا موسى رب الروايات ده امام طبراني رحمه الله عليه طبراني كبير جدا كده ده حسن باي كده النبي صلى الله عليه وسلم بارك آية او تسوق ده بين وحمان هنا وخ فرات بين الاسلام والكفر من قال نعم او مستوقي قال ده وخ فرات من سلام اتفاق بين 4 شهور كم هو نسبة كم استلائي أو كم بدي ولا بدنا نطبق كل شيء قوانين يقولوا غيبا أيا داس شو ما هو جواب هو اللي الجواب ده والجواب ده ما كم أو داس مراد ده شو بيم بس كده لو بيم بس كده خبر لا سو ليش لا سو بدي جواب سكون شو جواب के دا جواب نقل کړي نو چې دا البانو د اصول لغوي کافي کېږي او کافي ده نو خو د لحوم هم کافي ده کنه یا دریم روایت زموږ سره چې کوم دی هغه
من البان الابل دغه البانو او د پيو د شانه انت کیا برا علي او دا سب ځای سره ځای د بم دغه وکړ چې زوی دغه ته مراد ده کدا هیڅ مذهب په بیان دغه جوابونه زموږ په دې کې نه مني واړي باب له کولې دي چې له او من لبن بيبيري لبن بيبيري یا بل لبن بيبيري دې باب له څنګه دې باب له کولې چې او داس کول دي د چانه د لحوم او د البانو د بيبيري د اوخ د پيوس کولو وروسته چې د څه کوم پکار دي او داس کول پکار دي نو به کې بیره وته راوړل چې نبی صلی الله علیه وسلم شریبه لبن دغه پي اوس کو بالا اپ ما ویرا وختري سيرو وختري وي پتماس لګا اوس په کې دا څه صراحت نه کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم یا د بعد یا د البان بالله بعد ولهذا يجونا خلاص خبر داش ولا شباب يا نسخه باندې قول کوم النسخه باندې روایت تبرئ بن عازب سخته او روایت جابر بن ورته ناسخ دي او یا تطبیق کو چې دغه روایت تبرئ بن عازب مقصد دا دی چې او دا اصول د بلشم کوم د فرض او واجب کې نه د مرتبه د استحباب کې دا مستحب شابه وفي الباب عن جابر بن سمرة وسيد بن هدير قال أبو إسحاق وقد روى الحجاج بن عطاة هذا الحديث عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سيد بن هدير والصحيح حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن براء بن عازب وهو قول ابن أحمد وإسحاق وروى عبيدة الدبي عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي العزة وروى حماد بن سلمة هذا الحديث عن الحجاج بن عطاة فأخطأ به وقال عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن سيد بن هدير والصحيح عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب الصح ما في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث تبرار رضي الله عنه ومن حديث جابر